نو دې باندې د بیگ بینګ باره کې موږ دې باندې چې دا کوم اعتراضات لرو، یو پکې دا چې ټول نه زه پې اهم اعتراض ګڼم، او هغه د ارسطو د اصولو مطابق او د معقولاتو مطابق چې کوم زه دا دې باندې اعتراض کوم، دا یو شیز چې ثابتېږي دا تاسو ته مخکې مې پرې ما ویلي وو، ستاسو په ذهن کې راځي. د دې یو شي د ثبوت دپاره څلور خبرې پکار دي. د هغې دپاره یو مټیریل پکار وي، ماده پکار وي چې څه نه دا جوړېږي، هغه چې نه وي هغه شیز نه جوړېږي. اوس دا کائنات ماده نه وه، ماده دا کائنات جوړ شو، دا څنګه جوړ شو؟ دا خو د دپاره وروسته یو فاعل پکار دی. فاعل څوک دی؟ دی سره فاعل نشته دی. دا ګوره دا هغه داسې عقلي خبرې دي چې دی سره د سره دې خبرو جواب نه. زه وایم چې دا ټول هغه نیوټن نیواله تر د دې اوس دا سټیفن هاکینګ اوس مړ شوی دی. سټیفن هاکینګ دا 2018 کې مړ شوی دی غالبا. تا دې هم قبر نه بیا راپاڅېد، دوی دې خبرو موږ له جواب راکړي. ټول ساینسدانان ټول ملحدین دې جواب راکړي چې ته وایې چې یو شیز کېږي، د یو شیز کېدو دپاره څلور خبرې پکار دي. دا مسلم خبرې دي، د ارسطو ما دغه دي څه ورته وایي هغه دا معقولات، دا د علت او د معلول سلسله شروع کړې. د هغې ویل یو شیز به علت ناقصه یا به علت کامله، علت تامه ورته وایي. علت تامه باله ګرځي چې څلور خبرې یو شیز چې وجود ته راځي، څلور خبرو له ضرورت پېښېږي. پکې څلور خبرو کې اول ورته ماده پکار ده، اول فاعل پکار دی چې فاعل نه یو شیز نه کېږي. اوس بیگ بینګ کېده او فاعل یې نشته دی، فاعل موجود نه دی او کائنات موجود دی، دا عقل مني. نو موږ په دې خبرو په دې باندې رد کوو. بیا بعضې خلک خفه کېږي او دغه شانته کې ماده نه وي، ماده چې نه وي مټیریل نه، یو شي څنګه جوړېږي؟ الله رب العزت مټیریل هم پیدا کړو. بیا د دې شکل او صورت دا ګوره دا ډیزایننګ موجود دی. زمونږ د جسمونو ته وګورئ، ځانونو ته وګورئ، د خپل کائنات کې توازن ته وګورئ، نور ته وګورئ، سپوږمۍ ته وګورئ، ستوري، اسمانونه، دغه کهکشاګانې، دا ګوره موږ چې د کهکشا کې اوسېږو دې ته ملکي وی وایي. د دې چې 1 ارب سیارې دي او 1 ارب کهکشاګانې دي. ته سوچ وکړه دا دونه کهکشاګانې، دا چې د اسلام قوانینو نه ته خبر شې، د اسلام اصول نه خبر شې، ته به اټومیټیکلی به ته کلمه وایې او ته به مسلمانېږې. ځکه خو ډاکټر مورس بوکایي بیا ایمان راوړو او مسلمان شو چې الحمدلله الله زه په پاک دین کې په شکر دی چې زه ماته الله پاک قرآن راوښودو. د قرآن چې هغه استدلالات وکړو او هغه کتاب ولیکلو، ساینس بایبل او قرآن، بیا هغه ایمان راوړو چې د قرآن کریم کې چې د ساینس متعلق څونه آیتونه دي، فلکیات متعلق ټول صحیح دي. خدای یو خبره ده، موږ د قرآن نه ساینس کتاب نه جوړ کړی. بیګم دی زموږ شاګرد ماته ویل دا موږ ساینس باندې عبارت کوو، نو دا خو پکار دی. ما ورته ویل ګوره چې وخت راځي د ساینس دا نظریات بدلیږي. اوس چې کوم خلک د ساینس په فارمولو کې د مذهب دپاره ساینس فارمولې ثابتوي، لکه د بیگ بینګ دپاره بعضې علما د آیات پیش کوي، سورت انبیاء آیات نمبر 13 کې اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. د دې رتق او فتق نه بیگ بینګ وشو. موږ دا خبره ستا غلطه ده. دا کوم مفسر د دې نه رتق او فتق نه بیگ بینګ اغستې دی؟ دا خو هغه الله وجه دا یو ځای بیا موږ جدا کړو. اوس الله پیدا کړي دي، داسې وخت به راشي دا د بیگ بینګ نظریه به باطل شي. لکه چې څنګه د قدیم فلاسفو دا نظریه و چې ماده عقیدم د علم قایل و، هغې ویلې دا قدیم بس را روان دی، د سره حدوث په ده باندې نشته دی. ارسطو د ټولو الله منلو، هغې ویل چې دا ماده په خپل وجود کې علت ته احتیاج لري چې هغه الله تعالی دی. هغوی سره خو بیا هم څه ناسې دغه منطقي استدلالات ورسره، خو دا دغه دا د عقل نه خلاص دي او دوی اوس راځي دا کائنات خود به خود پیدا کېږي. اوس دا انسان خود به خود پیدا کېږي، دا د بن ماس نه کنورټ کېږي، انسان ته راځي، دا به خبرې کولی شي، دا به سوچ کولی شي، دا به عقل لري، دا به شعور لري، دا به د ښه او د بد تمیز کولی شي، دا د ژوند مقصد پیژني. دا په دنیا کې یو کار بغیر مقصده نه کوي. اوس په خپله بغیر د مقصد یو کار نه کوي، بې مقصده دا ملحدین بغیر د مقصد یو کار نه کوي. په هسې کې به د کائنات دپاره بې مقصدي معمول موږ دپاره. الحمدلله ما په دې د قیامت په هغه باندې ستاسو په هغه کې ما الحمدلله تقریبا 15 عقلي توجیحات بیان کړي چې د قیامت ورځ موجود ده، ژوند حساب کتاب موجود دی، دا هر سال ته موجود دی. د انسان دا ژوند دا په دې دنیا کې نامکمل دی، موږ به هلته کامل کېږو. دا د دې خبرې دلایل دي چې څوک شته موږ نه تپوس کوونکی شته دی، موږ کنټرول کوونکی شته دی. زموږ دپاره اندازه د عمر لیکلې ده، زموږ دپاره اندازه د ژوند لیکلې ده، زموږ د یو اندازه د رزق لیکلې ده. دا هر څه هغه په کتاب کې لیکلي دي، محفوظ دي. دا نشي کېدی چې خود به خود دا هر څه وشي. نو د علماء کرامو نن سبا وخت کې د ټول نه لویه ذمهواري هغه دغه د الحاد موضوع دا زده کول دا ضروري دي چې ځکه ته چې چیرته لاړ شي تا نه به ډز دا به چې خاص کر ته سوشل میډیا او ټیک ټاک او دې
پلیټ فارم ته راوځي نو بیا به دې کې ډایرکټ تا باندې سوال کېږي د اسلام په مقدساتو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه زندگی پرون دوی دوه سوال وکړو موږ دا سوال پرون علم کو چېرې اسلام چې مکه کې و دا خو به یار او مددګار او دوی چې ولته خو بس بیا د خلکو ته ویل چې بس مونځ کوئ او دس کوئ او دعوت او تبلیغ کوئ خو چې مدینه ته لاړه ظلم یې شروع کړو. نو موږ وګورو تاسو د اسلام دا غلطه پروپاګاندا د اسلام خلاف تاسو ولې پیش کوئ. د نبی علیہ السلام د بعثت نه مخکې جهالت په دنیا کې موجود و کفر او تیارې وې 360 خدایان خو صرف ځان له په بیت الله کې خو 360 بوتان پکې پراته د هغې په مقابله کې چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړو نو د یو الله توحید پکې په دې وجه باندې هغوی ظلم شروع کړو په معاشره باندې مسلمانانو ته به اقتصادي ظلم یې په زور کو نفسیاتي به ورته کو جسماني به ورسره کو دا جیل کې به اچول دا 15 قسمه دوی ته به دوی سره به ظلمونه کول. هغه وخت کې نبی علیہ السلام دوی ته څه کو زمونږ هغه وخت کې یعنې دعوت به ورته کو تبلیغ به ورته کو د کلمې تنقیر به ورسره په اعمالو باندې زور به ورکولو په اعمالو باندې به زور و چې کله بیا مدینې منورې ته هجرت وشو نو بیا خو هلته فلاحي ریاست قایم شو. اوس ریاست کې خو به خامخا څه رول وي که نه که چېرې موږ په ظلم باندې موږ په زبردستۍ خلک مسلمانان کولی نو موږ به بنو قریظه بنو نذیر او بنو قینقاع دا مسلمانان کړي او په زور موږ په زور نه دي مسلمانان کړي بیا ورسره هغوی سره معاهدې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم میثاق مدینه په نوم چې کوم معاهدې شوي دي هغې په دې کې کېوځي چې بهی اوس دا مدینه زموږ د ټولو یو مشترکه ځای دی موږ په دې کې د دې مدینې دفاع کوو. دغه یهودیان راپاڅېدل او د مکې مشرکان ته ویل چې راځئ په مسلمانانو باندې حملې وکړئ او موږ در سره هلته نه موجود یو موږ به در سره هلته نه شروع کړو او دغه شانته کې نو بیا هغې بنو قریظه چې کله د خندق په موقع باندې هغوی هغه دغه لوز مات کړو لوزنامې ماته کړه دا خو هغوی ظلم شروع کړو مسلمانانو ختمولو دپاره وایي چې راځئ موږ به پې دننه نه شروع کړو او دوی به پې د بهر نه شروع کړي. اوس چې تا سره موږ سره معاهده کړې او زموږ د معاهدې خلاف ورزي کوله او اسلام ختمولو نو دا خو د ریاست حکم دی چې ریاست به څه کوي بیا به هغې له جواب ورکوي. نو هېڅکله موږ مسلمانانو نه ظلم کړی دی. نو مطلب مې دا دی چې تاسو زموږ د سیرت مطالعه ضرور دی تاریخ مطالعه ضرور دی علماء کرام په دې بیدارۍ کې ضروري دي چې علماء کرامو کې دا بیداري په دې او به خاص کر مغربي فکر فلسفه باندې ما چې دا کوم کتاب د خیر را روان دی فیمینزم دې کې الحمدلله ما ټول ابواب را جمع کړي ډېر په 10 ابواب مې را جمع کړي د دوی اصول مې پکې ذکر کړي د دوی هر څه بیا دوی چې د اسلام متعلق د ښځو متعلق څونه اعتراضات کوي وایي ښځه ناقص العقل ده. موږ یو ښځه ولې ناقص العقل ده ویره حدیث کې ورته ناقص العقل ویلي موږ ورته عقل ناقص العقل نه څه مراد دی د ناقص العقل نه خو مراد دا نه دی چې د دې عقل ناقص دی نه کم دی تعداد کم دی کیفیت مراد نه دی کمیت مراد دی. دلته یعنی د دوو ښځو ګواهي د یو سړي برابر ده دلته څه ویلي دي چې د دې تعداد کم دی که 100 خرابې مڼې 100 خرابه مونه 100 خرابې میوې دا د یو ښه روغ برابر کېدی شي هېڅکله نشي برابر کېدی خراب یو خلک غورځي خو نه خوړل کېږي. دلته خو نبی علیه السلام ویل چې په دې ښځو باندې داسې شمېره داسې په عمر کې په میاشت کې په داسې ورځې راشي چې په دې ورځو کې دوی په دین عمل نشي کولی د دې وجې ورته ویل چې یعنې په دین کې هغه د دین په دې اصولو باندې لمونځ او دس دغه شانته کې روژه په دې باندې دوی عمل نشي کولی هغې کم دی څه ورته وایي عقل یې کم دی دغه شانته کې ناقصات الدین نه مراد دا شو چې دین ناقص دی یعنې دین کم دی ناقص نه چې خراب دی یعنې په دې ورځو کې دی په دین باندې عمل نشي کولی او ناقصات العقل ورته څه کوي چې دی د دوو ګواهي د یو برابر وي د دوو ښځو ګواهي د یو سړي برابر وي. نو موږ د ده نه ستاسو د ناقصاتو نه مراد دغه دی دا نه دی چې څه کې دی دا ناقص دی چې دا خراب دی. دغه شانته کې دوی اعتراض کوي ښځو له میراث کې نیمک ورکړی موږ ورته وایو ښځو له میراث کې نیمک ورکړی شکر دی ښځه د پلار نه میراث وړي د رور نه وړي د زوی نه وړي خاوند نه وړي د نه یو روپۍ هم څوک نه اخلي دا د ذاتي مسله ده. ښځه چې اول کفالت کوي د پلار په کفالت کې وي بیا چې پلار مړ شي او واده نه شي بیا د ورور کفالت چې بیا واده وشي د خاوند کفالت چې بیا زوی ځوان شي د زوی په کفالت کې اوس په ښځه باندې سره بوج نشته نو دې دپاره اوس د دې دپاره دا کم مال مقرر دا هم ډېر دی. اوس که چېرې رور ته ډبل حصې ورکوي خو دا رور به د خور کفالت هم کوي دا هم ضروري ده. د اسلام دا حسن دی نو دا حسن هغوی په غلط انداز پیش کوي څوک دا مغربي معاشره او بیا خاص کر دا مغربي کم دا که زمونږ خلک چې بیا هلته تللي دي مسلمانانو بیا دوی د عیسایت دپاره کار کوي د یهودیت دپاره او د استشراق دپاره کار کوي. نو دا د دې وخت ضرورت دی علماء کرامو ته چې څه موقع تاسو ته میلاوي کوشش کوئ چې په دې کې خپل وخت ورکوئ او انشاءالله بنګه چې دا کوم ستاسو خادمان یو موږ دا تنظیم هم جوړ کړی دفاع اسلام فورم
تنظیم اوس د زما اراده ده چې انشاءالله را روان وخت کې موږ د دې به تاسو ته میاشتنۍ میاشت کې ماهانه موږ به رسالې را وباسو پښتو او اردو ژبه کې انشاءالله. دې دپاره موږ ته رجال پکار دي، دې دپاره موږ ته وسایل پکار دي. دا د وسایلو نه بغیر نه کېږي. نو دا ملګري به کوم ملګرو ته الله رب العزت مال ورکړی وي، جان ورکړی وي، دا به مال جان به لګوي په دین کې به دا کوي. موږ یو لوی کار ته زړه دی را روان وخت کې ویب سایټ جوړول غواړو موږ د دفاع اسلام په نوم باندې چې دې کې زموږ ټوله ډیټا موجود وي. هر سوال به تاسو ته جواب ملاویږي. الحمدلله زما ذهن کې ډېرې ښې نقشې دي، خو دا بغیر د ملاتړه نه کېږي. دې دپاره ما سره ځوانان پکار دي چې دې دپاره موږ سره مالي جاني موږ سره دې کې ودرېږي. الحمدلله موږ خواري کړې ده، اوس به دا راوباسو میدان ته او دا به زموږ د ټولو مسلمانانو مشترکه یوه ذمهواري وي او انشاءالله دا به د خیره سر ته رسو. الله تعالی دې تاسو خوشحاله کړي چې ماله مو وخت راکړو. نو تاسو اوس ملګري خبرې کولی شئ که سوال وي او یا تاسو خپل پروګرام ختم